وی زمانه خو هغه قافله د 9 ښځو د اوښانو مخکې تلې وه. ما وی یوازې یریدم قافلې به یوازې نه تلې، خو د دې طرفه چې مې بچي ونیو ما ته پته ده دا بچي کې کمال دی، زما څوک یو ویښتم نشي ازارولی. وی اوښې مې داسې منډې والې څه فاصله کې، وی هغه ښځې اوښې مې رالاندې کړې، زما اوښې پې اورټیک وکړو. هغې ښځې راته حیرانې وي چې حلیمې چېرته مضبوطه کورنۍ دې پیدا کړې ده او زما خیال دی اوښې هم در کړې دی. توجه شته؟ دا قیمتي اوښ دې کوم ځای پیدا کړ؟ وی اواز مې وکړه. حلیمې وي د اوښ نه مې ورته اواز وکړه چې سورلی کې کمال نشته، کمال په شاسوار کې دی. سبحان الله ووایه. ما وی دا شاسوار مې نن بدل دی، قربان شم. ځکه چې د په چا سورلي وکړه هغه شی په سید الکائنات کې یادېږي. ما وی په براق چې کوم دغه ته ختلی و محبوب مې، هغه براق د ټولو براقونو سردار وګرځېده. کوم جبریل کومې فرښتې چې نبی علیه السلام ځان سره پاوا کړی او ځان سره یې بوته سورلي کړې ده، محترمو هغه ملایکه جبریل په سید الملائکه باندې یادېږي. د چا په اوږو باندې چې ابوبکر یې نام دی، غار سور ته خته او زما محبوب په اوږو باندې سورلي وکړه. هغه ابوبکر په تمامو انسانانو کې په سید الانس باندې یادېږي چې بعد الانبیاء په انسانانو کې په افضل ترین انسانانو کې نام شمار کېږي. هغه ابوبکر د مخکې مې وویل صدیق رضی الله تعالی عنه. ما وی چې چا پې سورلي وکړه هغه د کمال خاون وګرځېده. کور ته رالم، کمالات د بچي راته عجیبه ښکار چې کور ته رالم، وی د اوښې نه کوز شوم. هلته چې اوښې ختمه نو زما په اوښه کې اډوکې ښکارېدل. توجه شته دې جملې ته؟ او چې کور کې د اوښې نه کوز شوم زما د اوښې نه غوښې شړپېدې. شوک سره سبحان الله ووایه. ما وی خاوند عجیبه غوندې کار نه دی، دا اوښه څنګه دومره سربه شوه او غوښې تې زانګي. قسم دی ما ته یوې ښځې په دې بچي کې کمال دی، په دې بچي کې کمال دی. کور ته چې رالم او نبی علیه السلام مبارک زما د کور صحن ته راغې، زما د کور لوښي ټول ډک شو د پیونه. سبحان الله ووایه. زما هغه چیلې چې پی پکې نه وي کور ته چې مې محبوب را دننه که زما د ټولو چیلو کیان او غلانځې د پیو نه ډکې وي، پی ترې نه څڅېدل. سبحان الله ووایه. ما وی دې بچي کې خو ډېر کمال. بس ما وی خاونده منته یا الله وی یوه زما یوه لور وه شیمای نامه وه، هغې چې به دعا کوله اللهم ابقي لنا محمد، خدایه دا محمد مونږ سره وساته، دا مونږ سره خدایه دا دعاګانې به یې کولې. وی داسې دغه چې نبی علیه السلام مبارک پرورش مې کو. زما لور وه شیما، دا د نبی علیه السلام رضی خور وه. نو چې ابتدا کې ما محمد پیو ته سینې ته واچو نو نیخ وړه، وی دې بلې ته مې واچوله نه شروع شو. وی د هغې وجه دا وه چې دې بل سینې ته به ما بل بچی اچو نو ما ته پته ولګېده چې دا انصاف والا انسان ما ته ښکاره کېږي. د بلې ماشومې سینه م نه روي. دا په بچپن کې نبی علیه السلام مبارک د بچپن خبرې کوو. انصاف والا درس ابتدا حلیمه وی زما په غیږ کې ما ته د انصاف درس وکړه، زما په غیږ کې محمد ما ته د حیا درس را کړی دی چې حیا څه ته وایي، او په غیږ کې ما ته د انصاف یو عدالت کولو که محترم ما ته پته ولګېده. زما د غیږې نه په عربو کې د انصاف عدالت کولو شو، زما د غیږې نه په عربو کې د حیا درس او مدرسې شروع شوې. ابتدایي زما غیږه وه. وی شیباوي یو ورځ یې ما ته وي مورې زه دا چیلې سروم بار نو زه یوازې یم نه ځم او ستړی کېږم هم. نو ما ته وی لورې دا خو ټول عمر ستا ډپټي ده ته به کېرو. ما ته وی ما سره دا محمد ما ورته بچې دا خو ماشوم دی، لورې دا خو ماشوم دی، ته به دې په غېږ ګرځې که نه ته به دې چیلو ته ګورې. ما ته وی مورې یو پیره کې تا ماله دې را کړی و. توجه شته دې جملې ته؟ یو پیره کې دې را کړی و نو ما به عام حیثیت کې چیلو پسې منډې والې، یو چیلې به مې د یو ګوټ نه راټینګوله، بل به مې د دې پسې به مې منډې والې. خو یو پیره مې دې غېږ کې ځان سره بوتلې و نو 2-3 کماله مې ولیدل. یو خو مورې په ما نور نه راته ګیر چاپېره رانه نور او یو ټاکې د سوري به ما پسې ګرځېده. نو زه به چې چېرته تلم نو دا سوري به را پسې ګرځېده. مورې یو خو مې دا ولیده او بل مورې د چیلو به موږ سره یو ځای ټولو په یو جمع ګیا خوړه او زر د چیلو ګیا وخوړه. وی دا محمد ناستو مونږ کېنولی نو ما هم ورته کتل او د ټولو چیلو هم ورته کتل. سبحان الله ووایه. وی ټولې ناستې وې کتلې ورته.
مام کتل او د چیلو مته کتل او دا ګیډې ډکې شوې نو دې ذات سره بوزم زه بیا چیلو پسې بډې نه وم چیلې به ما پسې بډې وي قربان شم شوق سره لږ سبحان الله وایي چیلې به ما پسې منډې وي وایي دا کار یې وکړ محمد مې رابار کړ چې محمد مې رابار کړ یو کس راغی دوه کسان راغله دا محمد یې د لاسونو ونیو داسې بوته منډه یې کړه دا شیما وایي زه ویرېدم وایي چې بوته هلته یې ولې د دې مرۍ نه واله د دې سینې نه تر نومه پورې دا ګېډه وسیرله وایي ما د ایبت نه کور ته رامنډې کړې چې مورې معاذ الله محمد زمونږ ارور نو چا مړ که چا حلال که وایي ایبت واغشتم او د کور نه مې هر څه پرېښودل رامنډې مې کړې چې مې وکتل دې هلته ناستو لوبې کولې لاسونه مې پرې وویل چې بچیه تاسو خوب لیدلی نه دی غلطه شوې نه وایي دې خو ماشومو دا واقع خپله نبي اسلام بیانوله وایي دوه پرښتې رالې زه یې ونیولم ویې زما نه یې زړه راویسته زما د زړه پسې داسې یو ټوټه غوندې وه نو هغه ټوټې په قینچۍ باندې کټ کړه او اوبې ځان سره راوړې وې قینچي وه او تارونه و د جنت نه زه یې هغه زړه یې راکې واپس دننه کړه ټوټې یې ترې کټ کړه زړه یې راکې واپس دننه کړه ویې ګنډلم او زه ناست وم زه په هېڅ درد او پسې نه یم پوه شوی توجه شته دې جملې ته دې ته شق صدر د نبی اسلام مبارک سلور کرته شوی دی یو په ماشوموالي کې شوی د څه دپاره دا ماشومان چې کومې لوبې کوي په دغه کې د دې انسان په زړه کې یوه ټوټۍ چې په هغې کې شیطان ناست دي نو هغه ټوټۍ ترې کټ کړه هغه یې وغورځوله توجه شته دې جملې ته چې ده کې د ماشوموالې نو حلیمه وایي د نبی اسلام به داسې کارونه کول لکه د سړو د ماشومانو نه او خو ماشوم او بل عجیبه غوندې خبره درته کوم یو ماشوم چې په کال کې څومره غټیږي یو ماشوم وي ده به دروازې نشنما په هفته کې کوله یو انسان چې په هفته کې څومره غټیږي محمد به په ورځ کې هغې عمره غټېده یو ماشوم چې به په میاشت کې څومره غټېده محمد به په هفته کې دومره غټېده یو ماشوم چې به په کال کې څومره غټېده محمد به په یو میاشت کې دومره غټېده توجه شته ما وی چې دا څنګه ماشوم دی ګور په یو میاشت کې د یو کال عمره غټ شو عجیبه غوندې منظر نو محترمو وی عجیبه غوندې ماشوم نو چې د یو کال نشونما دی په یو میاشت کې د څلورو کالو په عمر کې به مې محبوب تیراندازي کوله چې ماشوم لیندم نشي راښکلی خو هغه د نبوت جسم و زور و پکې دا د کمالات د نبي اسلام د ماشوموالي ویم وی چې دغه وشو نو دا حلیمه سعدیه وی یریدم پې باندې په نبی اسلام یریدم څلور کال ما سره پوره شو خو ما کمالات یې لیدلي یو ورځ به په دغه زمونږ کلي کې میله لګېده نو دا نبی اسلام مبارک مې میلې ته بوته یو دوه کسان ناپسې راله د دغه زمانې ډېر اوچت او مضبوط راهبان وایي دا ماشوم څوک دی دا څوک دی دا ماشوم ما چې دا زما زوی دی که نه وایي ستا څه نوم دی د راهبان میله را جمع شو زما بچي ته ټول خلک زما د بچي نه تو شو ماشوم څوک دی ما وی دا زما بچی دی نام یې څه دی محمد یې نام دی د مور یې څه نوم دی زه مور یم حلیمې نامه ده وایي ښه نو هغه راهبان وی د دې ماشوم محمد نوم دی که د ده د پلار عبدالله نومو او د مور آمینه نومو نو دا ماشوم به دې میله کې ما نن علالو معاذ الله وی ویرېدم ما وی تاسو خوانه راسئ وله تاسو وله خوانه راسئ ماشوم مې غېږ کې ونیو کور ته مې رامنډې والې ویرېدم ما ته پته ولګېده چې په دې ماشوم کې مستقبل کې څه جوړېږي چې آیا د نبوت اعلان به نه کوي محترمو راهبانو کاهنانو جادوګارو کتابونو کې کتلي چې یو ماشوم به اوس دا معلومونه څنګه دا د نبی اسلام د چهرې مبارکې نه او آینده جمعه به تاسو ته د نبی اسلام چهره مبارکه ویم چې پوز مبارکه شونډې مبارکې غاښونه مبارک اننګي مبارک تندې مبارک څنګه و چې خندل به څنګه و زنه مبارکې څنګه وه ګیره مبارکه څنګه وه د ګوتو دا بندونه مبارکې څنګه و ګوتې څنګه وې مړوندې څنګه و خپې مبارکې څنګه وې دا به درته وایم سیرت مې شروع کړې نم دې اورېدلې د مولیانو نه تا قیامته پورې نه اورې د نبي اسلام د جسم به درته هر اندام یادوم چې څنګه دی د سیرت د کتابونو نه انشاءالله هغې د سیرت په کتابونو کې د نبي اسلام د چهرې مبارکې نه معلوم کړه چې دا هغه ماشوم دی خو ما ورته نوم حلیمه وښو د پلار نوم مې ورته د خاون وښو وی که نام محمدو د پلار عبدالله د مور آمنه نو علالوم ویرېدم رالم وی بچی مې دغه که سامان آمنې له مې بچی راوسته
آمینې له مې بچی کور ته واپس راوست. توجه شته دې جملې ته؟ ما وی دا بچی والا بس انن کېړه کېږي مې نه جړلې وپسې نه مېړه کېږي داسې مې دی لکه چې د تن نه مې پیدا وي. خو ویرېدم پې باندې نور حفاظت د ده زه نشم کولی. خو د خدای شان ته وګوره الله به لیکلی ونو دغه ټایم کې په عربو کې یو وبا وه. الله لیکلی و داسې په عربو کې یو وبا و یو بیماري راغلی وه چې خلکو ته به لګېده. ما ته یې وی حلیمې ته به د خدای دپاره دا ماشوم لږ غوندې نور ونه ساتې چې دا وبا ختمه شي نو خیر دی بیا راوله. حلیمې ما وی یریدم هم پې او خوشحاله مم زړه کې چې زه ماشوم بیا میلو شو. بیا مې محمد سینې ته رانږدې کړ، بیا مې کور ته راوسته، بیا په کور کې په موږ باندې بهار و. 2 کاله مې محبوب زما په انګن کې لوبې وکړې، زما په انګړ کې لوبې وکړې. ما دې محبوب له په خپلو لاسو باندې جوټې ورکړې دي، بلکې یو حیثیت مې داسې ولیده چې زانګو مې ولیده څوک ورته خواته نشته، زانګو په خپله زنګېږي. الله وی فرښتې مې وله رالیږلي دي هغې جوټه ورکوي. شوق سره سبحان الله ووایي فرښتې مې وله د اسمان نه ما زانګو بغیر د چا نه ولیده چې زنګېده به. ما هغه کیفیت د شپې د دې محمد د خپل کور په غولي کې ولیده چې د دې ماشوم د دې محمد ګوته داسې وه او ما اسمان کې سپوږمۍ ولیده چې زانګو به داسې زنګېده نو دی خو اوده ګوته داسې کړې وه او دا ګوته په وحدانیت باندې دلالت کوي چې الله یو دی. لیکن د قربان صاحب د جناب محمد رسول الله د بچپن د نبوت د هغې مبارکې ګوتې نه چې بره مې وکتل وي رڼا به دې خوا تله. ماښامي کې ما ګوته د محبوب ولیده چې ارام فرما و اوده و په خپله زنګېده، سترګې په خپله تورې شوې وې، په خپله مختون سنت شوې دنیا ته راغې. ګوته یې داسې کېده، رڼا داسې کېده چې مې اسمان ته وکتل نو سپوږمۍ داسې کېده. سبحان الله ووایي سپوږمۍ په اسمان کې داسې کېده نو چې جوټه ودرېده نو سپوږمۍ ودرېده. بیا سبحان الله ووایي ما دا منظر د دې ماشوم ولیده، ما د دې ماشوم برکات ولیده چې کاڼو به ما ته سلامونه کول، د شپې به ستوري زما کور ته راکوزېدل، سپوږمۍ به زما کور ته راښکته کېده. کمالات مې د دې ماشوم لیدلي وو. 2 کاله نور پوره شو، بچې مې آمینې ته وسپاره. 6 کالو په عمر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپلې مور له راغی. مور یې ورته وي بچیه راځه اوس دې د پلار قبر له بوځم. توجه شته دې جملې ته؟